कर देते वो भी कर देते। रन्ना नु चूंडियां भी मार दे ते नमाज़ां भी पढ़ नो खपा नशई تاسو دواړه غاړه وهي اسه د دې پورې درته د پشکال چې د خانو ټغېږي ما چې د نیچی ولینا نیچی غوبې دي نسی کنه زه چې جیل تلار شم قسم په خدای دې چې ما مزيوي د جیل خلک الواګانې په خيور وړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به راوړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چرته په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړ او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر ہاؤس جوړ کو نو توهین صدر شو نو دفصول مارش الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارش الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی صدر ہاؤس مانا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دانه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي دي ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی روغواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ماتل ما کو نوے وعدے کڑے دیو مال چنوے طلاقی سے خبر داغم ورواچول ماتا مارشاء اللہ عدالت ہوئی کہ ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئی تھے پر یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا د تطرقه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بوډای دا پټګډګی نشي سورول نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کې 7 تاسو اوري دا به تاسو ته پیښور ښار کې
بیرون کچره گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912. سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. جمعې منځ کې مې وې مالکه که زه جیل ته لاړم یو اواز وکړ بالکل مونږ درپسې مال په آرام کې. او ستاسو دا جومات کې چې څومره ناست دي په ایمان یې وایي که زه یې بوتلم راپسې به راشئ مړه په دې قبر شکر یې نه نه ما پسې خدای ته ګورئ مه راځئ او زه هم نه ځم. زکا ما خو درته وایي چې څوک معبود دي د هغه جنازه بیا زه کوم. مالدار راغی زه د چرګې چرګان هم تې تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر دي ډېر خیر نور الحمدلله په دې به مونږ جنت ته. غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بړه ربه دې خولې له راوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته. هلکه خو داسې غاړه ورکه بس لاس ملاو داسې 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 غټ راغی السلام علیکم. په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه السلام علیکم داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې او پړپی. دغه د شان صحابه بیانې. زه هم چې دا جومات کې ناست دي اوس ما سره یو خوړ وی د اوبو چې غلوک ټول مې پې اوچت او په دې اټک سیند کې مې ورچوي زی او بیا مان در توپ کړی وی چې زی روک شئ چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو یو اس بي او پکې راغلی او هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کړي خلک ډېر راځي. جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل بالکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست دي نه تاسو ټول وایي تاسو لاس اوچت کړئ چې ما سره څوک نعره تکبیر او وګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چرته ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویلې نه ده پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ.